فاستكثروا فيه من 4 خصال. اخیری خبره د جی خپل خبره راغونډوم ختمو. وی تاسو کثرت کې د سلور خصلتونو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک فرمای په دې میاشت سلور کار ډیرو کې. هغه 2 کار داسې دي چې ترضون بهما ربکم، چې تاسو په دغه 2 کارو خصلتونو خپل رب رضا کوي، الله په رضا کی. هغه 2 کار کوم دي چې الله په رضا کیږي؟ هغه دا ذکر کول کثرت سره د لا اله الا الله، شلم زل یا سلام زل وسره محمد رسول الله وای، کلمه طیبه ذکر ډیرو. او د دې باره کې حدیث مبارک راځي چې یو طرف ته د چابړي زمکه او اسمانونه دا ټول کائنات کېږي او بل خوا د لا اله الا الله دا یو کلمه پکې کېږي، نو دغه چابړي بدرون شي د کلمې طیبه. دومره زوروره کلمه د لا اله الا الله محمد رسول الله. او افضل الذکر لا اله، ټولو کې بهترین ذکر هم لا اله الا الله. نو یو لا اله الا الله ډیر وای په روزه کې محبوب علیه الصلاۃ والسلام مبارک مو فرمایي. او بل بس تستغفرونه، استغفار به ډیر وای، استغفر الله استغفرونه دی په دې روزه کې موږ راغي فیسبوک ته ټول شپه ناست غانې بجانې فلمونه او لډوګانې بعضې پکې په دې کوڅو کې ناستې ګوره لډوګانې کوي. نو زه وایم چې خدای م پوهه که دا تاسو څنګه مخلوق یې، دا د لډو میاشت ده، دا د تاشونو میاشت ده، دا خو د الله د ذکر د تلاوتونو او دا د برکتونو رحمتونو د بخشش او مغفرت میاشت ده کې الله نه بخښنه وغواړي. ډېر ذکر اذکار او تلاوت وکړي او الله نه سوال وکړه چې یا الله ټول کال ماته دغه د ذکر او د تلاوت توفیق راکړي. نو مهربانیو کې دې کې خپل استغفار به ډېر وایي، استغفر الله، یا چې نور څومره استغفار تاسو ته یاد دي 5مه کلمه استغفار ده، استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب الیه. نور استغفار ډېر راغلي، هیڅ نه درځي. نو استغفر الله استغفر الله استغفر الله دا به ډېر وایي. په دې الله پاک ډېر خوشحالېږي، الله پې رضا کېږي په لا اله الا الله ویلو او په استغفار ویلو. او 2 خویونه هغه دي چې زما او ستا ته چاره نشته، لکه زما او ستا خپل هغې ته ضرورت دی، د هر نفس انسان ورته ضرورت دی. هغه 2 کارونه به څه کوې په روژه کې ډېر؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک فرمایي فتسألون الله الجنة، تاسو سوال کوئ د الله نه د جنت. جنت ډېر غواړئ. څه غواړئ؟ بعضې جاهله خلک وي موږ جنت نه دی پکار که نه وي زموږ مدینه منوره پکار ده. خدای دې غرق او تباه که، جنت به غواړې، مدینه منوره هم غواړه او جنت هم غواړه، ځکه چې جنت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک غوښتی دی، زما استاد پاره غوښتي دی او حکم یې کړی په ترمذي شریف حدیث کې چې تاسو سوال کوئ د الله پاک نه د جنت، نو داسې کمه درجه مه غواړئ، جنت الفردوس د الله نه غواړئ. ترمذي شریف حدیث دی چې سوال کوئ د الله نه کم جنت به غواړئ؟ د جنت خو ډېرې درجې دي که نه، اعلی درجې سره جنت الفردوس د الله نه غواړه. داسې جهالت خبرې مه کوئ. او بل ورسره به څه کوئ؟ د جهنم نه فتعوذون به من النار، د الله په نوم به پناه غواړئ د جهنم د اور نه، د جهنم د اور نه پناه. دا خبره ذهن کې کېنوي. مهربانیو کې چې څه به کوئ دا 2 کاره به په روژه کې د ځان د فایدې دپاره دي. هر انسان چې جنت د الله نه ډېر غواړي ورسره څه کوئ؟ د جهنم نه به پناه غواړي. اللهم اجرني من النار، دا به ډېره زیاته وایي. اللهم وایي به چې اللهم اجرني من النار، او چې جمع صیغه وایي اللهم اجرنا من النار، خدای موږ ټول مسلمانان د جهنم د اور نه موږ ته نجات راکړي، پناه راکړي. ٹھیک شو؟ وادخلنا الجنة مع الابرار، د نیکانو خلکو سره جنت ته داخل. دا 2 خبرې به غواړي. ٹھیک شو؟ بل او قد افلح من زکاها، په تحقیق سره کامیاب شو هغه خلک چې نفس تزکیه وکړه، نفس پاک، نفس پاکیږي په روژه، په ذکر اذکار ورسره په استغفار په روژه. وقد خاب من دساها، او په تحقیق سره نامراده شو هغه خلک چې هغې خپل نفس پلید که په ګناهونو، ککړې که په ګناهونو. نو نفس ذلیله کې ذلیله، دا روژه ښکلې موقع ده نفس ذلیله کولو، چې نفس هم ذلیله کو انشاءالله الله تبارک وتعالی به رانه رضا شي او جنت ته به انشاءالله زموږ ستا رسوي. دا اسانه به هم شي، ممکنه به هم شي. الله مو د هر قسمه ګناهونو نه سره زما په دې روژه کې وساته. دا تمهیدي یو څو خبرې وي چې هغه موقع مناسبت سره څنګه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم را شعبان اخیری ورځ وه، نو دا تقریر یې وکړو، دا حدیث مبارک یې وفرمایو صحابه کرام مبارکانو. نو دغه شان مانګم تاسو ته حدیث مبارک او اخیری خبره دی حدیث مبارک کې دا ده ومن سقا صائما، چا چې اوبه ورکړي روژهدار لا، شربت اوبه د څښلو څه شی ورک، هغه پې روژه ماته کړه، نو د دې فضیلت واورئ. سقاه الله من حوضی شربتا، محبوب علیه الصلاۃ والسلام فرمایي الله پاک به په ده باندې زما د حوض کوثر نه اوبوس کی، لا یظمأ حتی یدخل الجنة، هغې پورې به دې تږي نه شي چې څو پورې جنت ته داخل شوي نه. دا به په څه باندې دا میلاویږي د حوض کوثر جامونه؟ نن چې دلته موږ روژهدار له شربت ورکړه په جګ کې، جام کې اوبه م ورکړې، لسی م ورکړه، شملې وغیره پی م ورکړل، نو چې د هغه تنده م ماته کړه د روژهدار، الله پاک به زموږ او ستاسو د قیامت سختې تندې د حوض کوثر په اوبو باندې هغه چې کوم دی ماتې کی. الله تبارک وتعالی د دې ثوابونو نه محروم مکه. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.